अल्लाह पाक द अस्हाब फील वाक़या बयान करे दा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाक़या दावा छे द यमन गवर्नरो और दाग नुमो अब्राहा और दा अब्राहा छो दा ईसाई मजहब दप यमन के खल्को न तपोस को दा खलक चे मके माजमी तजी और पदगा मक्का की चिकमा यौ कोटा दा दकानो जोड़ा शवे और ददी नुम दे काबा नुदा खलक चे दे काबे तलार शी और तिनगेर शापेर तावीगी ददी मनशात सदा खल्को वर्तवी चे ददी मनशा दादा चे देना चे सड़े ताव राताउशी नु द सड़ी हजुशी और दे के दुमरा अजर दे और दुमरा सवाब दे और दादी दा अब्राहा गवर्नलो अग ऐलानों को चिता सुफौरन यो कोटा जोड़ा कर और डेर आलाए जोड़ा कर कोटा जोड़ा शुआ गिलाफे पे दपास उगड़ो लो और ऐलान है वो का पटोल यमन की जिद्दीन अपस बसोक मके तनजी आगा काबा चिकम अप मक्का के दा अम्मा वर्ता जोड़ा कला दलता और बदल तराजी देना तावे गई और सवाब खलक मजबूर द हाकिम हुक्म दे खलक बतलाओ आगे कोटे ना बगैर चापेर तावे दा द मके मुआजमे यो सड़े यमन ततले आगे औकत चिदा काबा चिदा दा द खुदाए पर हुक्म जोड़ा शवे और द दे ताइन द अगा वरजी न शवे दे चिकम वरजी बांधे खुदाए पाक दाजमा का पैदा कोला नुदे काबे ना जरगुना काला पेरियानो तवाफ करे ब्यादे काबे ना जरगुना काला यौलक सलीरी जरा पैगंबरानो तवाफ करे ब्यादे काबे ना लकुना काला मलेको तवाफ करे उस मुंग को चरता उमर की यो जल्लार शुओ हज के दिना यो सोजला तवाफ को नुचे दल तराशु अजी से अपशु ब्या का पराना और असखर पटाई मुखाजी से भी बलाए और कई रस दासमान ना अविया जरा मलेके राकुजीगी और ददी बैतुल्लाह शरीफ ना तवाफ कई हो ब्यासी और अरा रस अविया जरा मलेके मदीना मुनव्वरा के रा नाजिलीगी और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा अक़दस तवलारी हुई और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वही 24 घंटे जालारिश नूर अविया जरा राशि
امام غزالی رحمت اللہ علیہ وائی چنن چکم ملائکی راشی او درود وی پر روضہ اقدس باندے او طوافو کی دا بیت اللہ دا دے ملائکو نمبر بیا تر قیامت پورے نرازی دا اللہ پر نیز باندے دا ملائکو دمر عظیم مخلوق دے چه دا کلن کعبہ پیدا دن و روزانہ اور سردا چل کی او چې د کمی ورځې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شوی دی نو د هغه د قبر سره روزانه دا چل کیږي نو 1400 کاله وشو چې هره ورځ او یا زره ملایکې راځي او بیا ځي او تر قیامته به بیا نمبر نه راځي د دې اندازه لکوئ چې د الله په نیز باندې څومره عظیم مخلوق دی چې هغه د انسانی عقل پشمار کے نرز اللہ پخپل وی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو اللہ سر دا غیب دا سی خزانی دی چھ دا غی علم خدای وی سوا زمانہ بل چاہتا نشت سوک پہ خبر اس پدی تاسو چپوئی ہے چھ دا ازمکی او طبقه دی او هر یو طبق د یو بل نه 1500 کاله لري لکه څنګه چې دې ځمکې نه اسمان لري داسې د دې اول ځمکې نه دویمه ځمکه بیا دومره لري ده لکه دې ځای نه چې د اسمان لري هغې لاندې بیا هغه بله ځمکه دومره لرې ده هغې لاندې بیا بله ځمکه دومره لرې ده هغې لاندې بیا بله ځمکه دومره لرې او بیا په هر یو طبق باندې دغسې مخلوق آباد دی لکه مونږ چې د دې اولې ځمکې د پاسه آباد داسې بني آدم هلته آباد داسې اسمان داسې ستوري داسې نور داسې سپوږمۍ هلته هم دي لکه چې څنګه دلته بیا دا اول اسمان 9 کروڑه څه د 9 لکه څه د پاسه میله دې ځمکې نه لرې دی دا نور هغې د پاسه بیا دا اسمان لرې دی علما لیکي چې څومره د دې ځمکې نه دا اسمان لرې دی داسې د دې اول اسمان نه بیا دویم اسمان دومره لرې دی داسې د هغې نه بیا هغه بل داسې بیا اووم اسمان د پاسه کرسی یو ځای دی کرسی د پاسه بیا لوح قلم دی لوح قلم د پاسه بیا عرش دی عرش بیا دومره لرې دی د هغې نه لکه دې ځای نه چې د اسمانونه پار کړي او بیا عرش ته رسي دا عزیزانو سوچ هغه مکی ته ورغی چې دا کعبه چې کومه د خدای په حکم جوړه شوې ده او دې ابرها د دې په مقابله کې په یمن کې اسی کوټې باندې کعبه نامه کې والله کې پرېږده ورته تاوېده راتاوېده خو یو ورځ د دې کعبې هغه څوکیداران چېرته اوده وو بدی ورننوتی دی او پکې اودس ماتی کړی سهار چا څوکیداران راغلي دي چې ګوري دننه اودس ماتی پروت ابرهه ته اطلاع لاړه چې جی هغه ستا په کوټه کې خو چا داسې چل کړی
هغه تمام سی ای ډي او انټيليجنس والا غوښته ورته په 2 ورځو کې سره پیدا کړي چې دا کړي چا کینه ټول پانسي کوم وجنه سی ای ډي والا په 2 ورځو کې سره را پیدا کو دغه مکی او بعد گورنر ته پیش کو چې صاحب دې سړي ورتل داولی ویلی خبره دادا چې هغه زما د خدای کعبه چې ده هغې ته چې څوک هسې په کاږه نظر وګوري نو سر ترې غوڅ شي او په دې کوټه باندې تا کعبه نامه ایښې ده نو ما دا تجربه کولا چې راشه متیازې پکې وکړه چې دې کې څه برکت شته که نشته خو ابرهه دا کعبه نوم ترې لرې کا ما پکې اودسمات یې وکړم په ما څه چل وکړي ویل ته د کوم ځای ویل زه د مکې معظم یم ویل ښه ویل زه تا ته څه نه ویم خو ستا دا د مکې کعبه مې چې ورانه کړې نه یي که نه نو په خدای قسم کوې پرېږده که ته دومره غیرتي چې د خپل وطن د کعبې بدل دې واغستو نو زم تا نه زیات غیرتي ما نو فوج تیار کو او ادیان تیار او را روان شو په مکه اٹیک کولو چې اٹیک یې کولو نو د مکې نه لږ لرې ډیره ولګوله اوس تیاری به کوي په اتیانو او په فوج باندې په مکه چې دا ورانه شي د دې فوجیانو د عبدالمطلب اوخان ونیوه چې اوخان یې ونیوه نو عبدالمطلب صاحب ورپسې ورغی چې صاحب زما اوخان ستا د فوجیانو نیولي هغه ورته وی چې څه پوه شوې زه په کعبه باندې اټیک ته راغلی یم او رانوم د دې تپوس نه کوې او د خپلو اوښانو تپوس ته رالې عبدالمطلب ورته څومره ښکلی جواب ورکوي ورته یې ویل او ابرهه د کوم شي چې زه مالک یم نو زه یې تپوس ته راغلی یم او د کوم شي چې خدای مالک دی نو خدای پوهېږي او تپوس یې پوهېږي هغې سره زما څه کار د اوښانو مالک زه یم او تپوس ته یې زه راغلی او د کعبې مالک خدای دی خدای پوهېږي او تپوس یې پوهېږي ما هغې سره څه کار ویل ورکوي ولې اوښان یې ورکړه او دی ته لاړو اتیان مخکې او فوج ورپسې په کعبه چې څه وخت کې اټیک کوي په دغه وخت کې بني آدم نو چې کعبې احترام باقی ساتلی وي نو الله پاک دا توتاګر کی مارغان چې دیتا ابابیل وي دې مارغانو ته حکم وکړو چې راشئ او د ابرهه په دې اتیانو فوج باندې بمباري وکړي بمباری څنګه وه قطکاڼي واړه واړه د مارغانو دوه په پنجو کې نیولي دي او یو په مخوکه کې او په د پاسه راله داسې چې راله چې کاڼی به یې پرې راوغورځولو د سړي په سر به چې پرېوتو نو لاندې نه به ترې ووتو په هغه ځای به مردار شو د هاتي په دې ملا به چې کاڼی را پرېوتو لاندې خېټې نه به یې ووتو دومره غار به یې پکې جوړ کړو هاتي به هم په ځای مردار شو
چې دا بمباری شروع شو ابرهه حیران شو او تختید په یو منډه ځان خلاص بادشاہ لا ورغی سچلو شو ما سره خدا سي چل د په نوم باندې چې کوم کانه هغه مارغه راوړیو د مخکې منډې والے او مارغه ورپسې تاسو څه خیال دی چې قدرت کم کار تا د پاره مقدر کړي تب اخلاص چرته شي خلاص بشي دا سه باور غر برابر کی او ولا بد راولي چې عقل او فکر کې بدیم نه چې یا الله لازم سوچ سو را سره وڅوڅ او را پیښ ور غر برابر شي او هغه د هلاکت زیاته بده ورو مارغه لاړو پاس پروشندان کې کېناستو او ابرهه لګیا دی بادشاہ ته دا قصه بیانوي چې داسې اټیک مې وکړو فوجیانو اتیانو پاس نه مارغان راله خو چې داسې کړکۍ ته وکتل بادشاہ ورته وایي چې مارغان څنګه راله او بمباري وکړه خو چې داسې وکته مارغان ته ناست او په مخوکه کې اکاڼې نیولې ابرهه ورته ویل صاحب دا مارغان او چې بادشاہ مارغه ته وکته مارغه را ټوپ کړو او په ابرهه اکاڼې را وغورځولو د بادشاہ په غېږ کې هلاک کړو قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم ترى آیت نگوری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سنگا کارو کرو اللہ ستا داغا خاوندانو داتیانو سره داتیانو د فوج مالکانو سره ما څه چلو کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل ما د دوی ټول مکر او فریب تباہ و برباد وارسل علیهم طیرا او رومی لګل په د پاسه مارغان مارغان میں پیرولی گل اگر مارغانو سے چل کولو ترمیہم بحجارت من سجیل چاگا فوج او اتیان پکانو ہوئیشتا او غارون پکی جوڑ او څنګه ہوئیشتا فجعلهم كعصف ماکول ما دا غاتیانو د فوج نه داسې شی جوړ کړ لکه د غویانو په خپو کې چې غیا پیمل شي غویان چې په غیا وګرځي یا تاسو دا غوبلې چې تلیدلې وي چې غنم غوبل کوي تاسو وګورئ غویان چې په وګرځي نو هغه دومره غنم چې دی دمره بوس پاتې شي نو فجعلهم كعصف ماکول ما دا مال پخپو کې پایمال شوی غوندې غیا پشان تمام فوج او تمام اتیان دا مارغانو په دومره کانو باندې زیر و زبر ک او فنافن او تباہ و برباد کړ زما دیدانو دا هغه کعبه ده چې د چا حفاظت الله پاک په مارغانو کړو اوس دا غیر حفاظت بنی آدم متواله شوی بنی آدمو تداغی حفاظت حواله شوی دی نو انجام ګورئ لګیای چې په دې ملک وطن کې او دنیا کې مسلمان ملکونه څه کوي کافر ملکونه وګوره ځان کم ځای ته ورسولو
او مسلمان ملکونه ګورا سیوا د ډکېدو تشېدو نه بغیر بل کار نشته. نن تمام کافر ملکونه او کافر طاقتونه هغه د مسلمان په مقابله کې بالکل یو. پرون بین الاقوام چې پکې اکثریت د کافر ملکونو ده د طاقت د استعمال اجازت امریکې ته ورکو چې ته د عراق خلاف 15 ورځو کې کده راست رانغه نو د خلاف طاقت استعمال کړ. اوس عراق ورته یو مطالبه پیش کړی دا په کاردانې چې پاکستان هم داغه حمایت وکړي داغه مطالبه. پاکستان داغه د مطالبه حمایت ځکه نشي کوله چې الته د پاکستان ماما چې کوم د امریکا ده کده د عراق حمایتو کو ماما خپکیږي الته. عراق ورته ویلي دي چې کما ناجایز قبضه په کویت باندې وکړه نو اسرائیل 50 کال وشو چې ناجایز قبضه په شام باندې کړی دا او اسرائیل د مسلمانانو په قبله اول باندې قبضه کړی دا چې هغه بیت المقدس ده. نو اسرائیلو که بیت المقدس قبضه کړی دی او شام تباہ او برباد کړو او لکونه مسلمانان مړه کړه نو که زه کویت خالی کوم نو اسرائیل دی د شام علاقه خالی کی کړه او د مسلمان قبله اول دی خالی کی کړه. دا د عراق مطالبه ده چې زه کویت نه فوج وباسم او امریکا د اسرائیل ته وایي چې ته د بیت المقدس او د شام نه فوج وباسه. اوس تمام مسلمان ملکونه د دې مطالبه حامیان پکار دي کړي. نه زه خدا کوم چې سعودي عرب تخت و بخت برقراری فوج ورته لېږم لیکن کومه مطالبه چې د عراق ده هغه مطالبه له څوک نږدې د امریکې د یاري نه راځي. د امریکې واورئ خبر تاسو په دې خبرو پوهېږئ نه خاصه دی وایم په 1917 کې اسرائیل یو پلانینګ جوړ کړی دا پر ریکارډ دی. په 1917 کې چې مونږ به په سعودي عرب په عراق په کویت دوبۍ قطر او مصر په دې ټولو به مونږ قبضه کوو او په دې به مونږ حاوی کیږو. دا پلانینګ د اسرائیلو په 1917 کې جوړ شوی او دا پلانینګ د پاره اوس امریکا لار همواري لګیا دی چې په عرب ملکونو باندې د اسرائیلو قبضه شي او اسرائیلو سره لوی هتیار چې دی هغه خو د پټرول او د تیلو دی نو لا محاله د پټرول او د قوو تیلو باندې به د امریکې قبضه شي نو ټول ملکونه به بیا امریکې ته محتاج شي. پلانینګ دا مسلمان ته خبر نه دی. مسلمان ملک پدې کې دی چې اعلی په اسمبلی کې پلانې تجویز پیش کاو پلانې تجویز پیش کاو. پرون په اسمبلی کې تجویز پیش و چې په خبر کې ډمې غړي نو خار هغه حکومت خو ډمې ممې نیولې دي نو مال چې دا نیولې دي چې دفاع په څه لګولې ده او کني ولي ضمانت به وشي خلاصي مشي خبره به خلاص شي. نیول دیتا نه وای نیول دیتا وای لکه په ایران کې ایرانیانو چې ډمې ونیوي نو ټولې اوچتې کړې او سمندر ته یې وغورځولې
څومره ډمې چې په ایران کې وي ټولو نه جهازونه ډک کړه او د پاس نه په سمندر را لړه کړې او عمر لیدې نه ایران پاک. نو دلته په ډمو نیوو کار نه کیږي، دلته ډمې اوچتې کوي یا خو لکونه خلک بې ښځو ګرځي، ځکه چې ښځې به د چاپلارو کې په دې زمانه ښځه کول خو ګران کار دی. هلته به د ښځو روټۍ څنګه پوره کې، د جینکو نکریزي به څنګه پوره کې، هلته به یو راشي وایي روټۍ به نه ورکې، بل به راشي هلته ته پکې لاړ شي د ښځې خښتک ګاڼه کې او دې زن طلاق وله د روټۍ بندوبست وکړه. دا ورته یو د کمینه بچی نه وایي چې وس دې نشته کور دې وران شه روټۍ څه له ورکړي، دا ورته څوک نه وایي. خو یو به راځئ ما ته یې ویل ولې بل راځي ښځه هلته ښځه دې په پنجوش د دغې لنډر علاج به بیا ته څوک لنډر راوایي وایي دا ښځې به نه راځي هغې لنډرې له به بیا لې ښځې راغواړې ځان له به ځان له لنډران راغواړې. مسلمان په دې قهر اخته دی، په دې عذاب ګرفتار. نو په ډمو نیوو کار نه کېږي. نن د لاهور ایره منډۍ هماغسې باقي ده، د دنیا د انګا بنګا خلق ولا راځي او په لاهور کې زنا کوي. په لاهور کې مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه پروت دی او په لاهور په ځمکه زنام کی. په لاهور شاهي مسجد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکې مبارک او د ګیرې مبارکې ویښتم پروت دی او په هغه لاهور کې زنام کی. دا ملک به خاورز ګوري. تاسو چې شریعت چغې وهئ د لاهور رمنډو سره به څه چل کوئ. بیا د ډیسکو ډانسرو دې ډمو سره به څه چل کوئ. بیا په ټي وي چې کومې ډمې راځي دې ډمو سره به څه چل کوئ. شریعت راولي شریعت مونږ هم چغې وایو شریعت دې راولي را به ولي ستاسو نیکه به راولي. شریعت راوستل خو د یو لیوني په لاس کې پکار دي چې هغه نقشه وګوري د جنگي جرنیل په شان او وایي چې وجنګېږئ په دې نوم یې ډمه راټوله کوي او وایي جهازونو کې سورۍ کې سمندر ته ووت نوم یې ډمه د چا په لاس کې مې چې سورنۍ او ډولکې ولي خپې دې غوسې کړي. ته وګوره چې تاسو مانه ټیکېږي که نه چا مې چې ګیره کله ولیده پوزه دې غوسه کړي. تاسو خو مانه ګیره کله کوي ورشئ په ایران کې وګورئ سرکاري آرډر شوی کم نه یې ګیره کله کړه لاس دې غوس کړي. اسلام خبرې مه کوئ. انشاءالله هغه ځای هم درنه روان دی که امریکې د طاقت استعمال پې وکړو نو تاسو به د دې مسلمانانو منډې بیا ګورئ او د دوی حال به وګورئ. لکه کویت په نیمه ګنټه کې کویت خالی کو او د عراق فوج پې ورننوت او قبضه یې وکړه. شیخ صاحب ته ایله ځان په منډه خلاص او د کویت شیخ چې و 40 ښځې کړي 40 ښځې سم د پندو د ګجرانو سنډاګان دا شیخان دغه شیخان به دلته نه راتله. ستا په دې صوبه سرحد کې خلک کروڑپتیان شو د عربو د شیخانو د برکت. مارغه رانیسه دا ټپوستی که څه بازان او باخې یو مارغه به رانیوه یو شیخ به تې په 10 لکه روپیه بسته. دا هغه شیخان نه دي چې دې ځای نه ماشوم پټ کي او بیا یې په اوښ سور کي او د هغې ریس چې کوي ماشوم پې جاري نو جړا سره اوښ منډه تیزوي. د مسلمانانو بچو سره
دې شیخانو دا کرتوتونه هم کړي. نن مسلمان نوم خو پیدا کړ، مونږ ورسره سم تبا کیږو او غر کیږو. ګنن خلیج د امریکې په قبضه کې راغی نو پاکستان د داسې شی دی لکه یو مولا تقریر کړی ویلې د پولیس راج پل چې دی د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی او ټول خلک به پې تېرېږي. نو مور ترې تپوس وکړو ویل بچیه دا رښتیا ده چې د دوزخ په دې ملا غوړېدلی د پولیس راج پل او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی؟ ویل مورې رښتیا خو ده. ویل بچیه که خبره داسې نو ابی خو دې پکې پرېوتې واخلي، زه خو په دې نري پول نشم تېرېدلی. نو پاکستان ابی ده چې خلیج سره څه وشو ابی پکې پرېوتې واخلي. بیا به دا خویه مفونه چې دی درته وښیم چې دوی کوم طرف ته منډې وهي. بیا د بین الاقوام ایمان هم تاسو ولیده. بین الاقوام خو یو منصف اداره پکار ده چې ته د عراق خبره نه اورې او ته چې د طاقت استعمال اجازت امریکې ته ورکې، دا خو انصاف نه دی. نو زما عزیزانو دا حالت دی نن د مسلمان ملکونو. هغه مزدورۍ چې کومې د پاکستانیانو هم په دې عرب ملکونو کې لګېدلې وي، هغه مزدوران په یو منډه را تښتېدلي یا چې کوم هلته پاتې دي د هغې پوښتنه وکړئ چې څه حالت دی. نو نن په دې اور ګډ دا ملکونه د خپل عمل او د خپل کردار د لاسه 9,000 ملین ډالر 9,000 ملین ډالر 1 ملین لس لکۍ 9,000 ملین ډالر د یو ډالر قیمت 22-23 روپۍ دی. 9,000 ملین ډالر د یوې ورځې خرچ دی د امریکې په فوج باندې د سعودي عرب. حساب یې کوئ په دمونو نه م واورېده خبره. 9,000 مونږ له 50 لکه ریاله راکړي دي، هم شکریه ادا کوو چې خیر دی څه خو یې خوله کې خاورې راواچولې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن ټول مسلمان قوم د الله د عظیم قهر په لپیټ کې دی او د خپل عمل د لاسه. تاسو خو باز نه راځئ د خپل ارامتوبونو نه، دا قوم باز نه راځي، د خپل شیطانت نه باز نه راځي، په هیڅ ګناه صرفه نه کوي. خو تماشې به د ځان انشاءالله وکئ چې په کم طرف به تښتئ. ښځې به هم کم خامنډې وهي، بچي به هم کم خامنډې وهي او تاسو به کم خامنډې. نن روس، چین، امریکا، برطانیه، فرانس، جاپان، جرمني دا ټول کافر ملکونه ټول یو دي، ټول یو دي د مسلمان د ختمولو دپاره. او مسلمان بدبخت چې دی هغه یو نه دی، په یو کلي کې یو نه دي، په یو کلي کې، په یو صوبه کې یو نه دي، په یو وطن کې یو نه دي. مسلمان د خدای په قهر اخته دی او خدای به نور اخته کوي. په یو کور کې د دوه اتفاق نشته، یو ځان له یو د مور میړه کتلی، بل ځان له بل د مور میړه کتلی، په یو کور کې. نو خدای کارونه چې دي هغه ټول ټیک دي. کم قوم چې خپل حال په خپله بدل کړی دی د هغې قوم حال خدای نه بدلوي. نو خلیج دې وخت کې د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ دی. که یو ګړز وشو بیا به تماشې کوئ. پرون تاسو وګورئ په کویټه کې چې کومه دماکه شوې ده
د کروڑونو روپو نقصان شو، کروڑونو. سړی چې پکې کم ضایع شو هغه خو پرېږده، د کروڑونو روپو نقصان شو. دا به کم ځای نه ستا ملک پوره کوي. بیا د بلوچستان خو دومره خوار او سپیره صوبه ده چې څه اندازې نشته. یو دماکې سره کروڑونو روپو نقصان. بهرحال زمونږ نور وس کې څه نشته، خو الله پاک دی د ابرهه غوندې کار د امریکې سره وکړي. الله دې څه غیبي بمباري پې وکړي او دا امریکا دې خدای د صفای هستی نه مټاو کړي. د دې د لاسه مسلمان ملکونه تباه کېږي لګیا دی، غرقېږي لګیا دی. که په زوري د مسلمان زور د سره نشته. 43 کاله پاکستان کې تر اوسه پاکستان یو رشکم جوړه نه کړه. رشکم پاکستان یو توپه نه ده جوړه کړه، یو ټینک نه ده جوړ کړه. دا روټي خلاص که په صوبې کې ممبران دي په یو بل چقړې تپي، او که په قومي اسمبلۍ کې دي په یو بل چقړې تپي. دا د ورمړو غویان دي، دي نه خدای راستی که څه جوړ شي. خو 2-3 کاله به په دغې کې دي چې زمونږ بنداړو دا دی او زمونږ بنداړو دا دی. یو خو چې د چا چا د کمې کمې علاقې ممبران دي او ووټونه هم وله ورکړي دي. د سړي زامن شي چې څه کار بیخ شي ورپسې ورشي، وایي دا کار دی. که اړین به یې شی وکړه ښې لښتې ځان سره یوسئ او دې غوږونو ته یې ورته ونیسئ چې ته مونږ مور له مېړه نه یې کتلې، مونږ دې له ته ممبر کړی چې دا کار به کوې، دا کار به کوې، دا کار به کوې، دا کار. یریږئ شرمېږئ. ما خدای بیړه غرقه که چې غرقه شي تر کومه پورې به د دې خانانو نوابانو غول سټئ، دا غوږونه پېش نه کوي. د غیرت په ځای کې هم چېرته څه وکئ، غوږونو ته یې لښتې ونیسئ. کور ته ورشئ د شپې په 2 بجې او دروازې پې وټکوه چې راپاس زوی مې ناجوړه دی ډاکټر را سره نه راځي. که څوکیدار یې ویلې چې خدای څوکیدار یې دې خپو ته لښتې ونیسه، دروازې پې ماتې کړي. دلته به ماله راشي دي ممبر صاحب ته لیکلي دي، خو ته لږ دا کار وکړي. ممبر ته لیکلي نو ما ته څه لګي، زر وکشه. دا ممبر تاسو نه جوړ کړی، دا وزیران تاسو سره جوړ کړي، دا دغه له جوړ دي چې بس ښځې دې ځان سره ګرځوي او ښځې دې ځي په صدر کې دې په 300 روپۍ سر جوړوي او ووټ والا ما ورکړی دی او زما په ووټ وزیر شوی دی، په هغه پیسو دې دې ښځې له سر جوړوي او زه به ځمه چې خلکو پسې به ګرځم چې هلته مې دا کار وکړه، هلته مې دا کار وکړه. چېرته د سړي زامن شي خدای په خوار کړه. تباه کېږي یا صرف تباه کېږي، پاتې کېږئ نه. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای رانیولي یې، خدای ته رجوع شئ کنې تباه کېږئ، غرقېږئ، هلاکېږئ. خیره درته شوې ده په ډېر عظیمه اجتماع کې چې خدای د چا په تقدیر کې چې هدایت نه وي تباه یې کړي. دا هغه راسې مېړه ګبراویږي او بوږنېږي چې دا ملک تباه کېږي لګیا دی. نن چاته د سر د سوري ځای نه میلاویږي، د سر د سوري. او ستا په پاکستان کې جګړه په دې ده، یو وایي ما وزیر کا، بل وایي ما وزیر کا کني مټي زیږم، بل وایي ما وزیر کا کني مټي زیږم، بل وایي ما وزیر کا کني مټي زیږم. ستا په ملک کې په دې جګړې بیا د هغې دپاره چې کوم تیاري د بنګلو کېږي د ملک او د قوم لکها روپۍ په هغې لګي د هغې په فرنش باندې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې ما وړاندې م تاسو ته دا عرض کړی و چې تمام آفتونه چې دي هغه د اسمان نه راځي. اگر چې مونږ غریبو خلکو خبره ځای نه نیسي، د خوارو خلکو خبره ځای نه نیسي، ځکه رحمان بابا وایي لیولی شم نن مې یار لیدلی نه دی، ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی. زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته، په جرګه کې مې نیستګار لیدلی نه دی.
جرګه کې سو غریب سړی پریدي جرګه خو د سرمایه‌دارو ملکانو مشرانو د دې زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نیسګار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی غریب سړی چې د 1 کروڑ روپو خبره وکړي خلک ورته کښېنه مړه خپل حیثیت ته دې وکړو حیثیت ته دې خان څه وایي او دا ته څه اوس که خان د دې وښکو نه داسې په دریابونو غول را روان په دریابونو نه مونږ به خان شات دې د خدای نه دی وښکي به والا پاک شات دې او د غریب د خولې نه که رښتیا شات خوله دې پاکه که مړه پاک شي خپل حیثیت ته دې وکړ داسې یو که نه داسې ټول داسې ما د پاکستان قوم وپېژندم ملک دنیا مې ولیده دا د خانانو تالي سټ او جارو کخ دا بېغیرتو پوندې ما وپېژنم ما څه کار دی چې زه به د خان حجرې ته ځمه خان حجره کې زه متیازې ولې نه کوم چې زه ورته زما ایمان د امام میں مالک رحمت اللہ علیہ ایمان زما د امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایمان زما د امام ابو حنیفہ ایمان د امام احمد بن حنبل ایمان نو دا ذلیل قوم ما پیژندلی دی چې دوی خان او نواب ته نشي ټینګېدی په خدای قسم که تا ایمان ځان کې پیدا کو او تا خدای په صداقت وپېژندو تا خلک بس تا خپو کې پراته وي او د سپو غوندې به تا ته را روان نن مونږ د سپو غوندې د هغې په دربار کې ولاړ نو عزیزانو دا ټول آسماني آفتونه دي چې مونږ د عقل نه کار نه اخلو مونږ هغه عقل چې د ځان پېژندلو دپاره مونږ له کوم خدای را کړی نو ځان را باندې پېژندل خو څه کې خو مو نه پېژندو خو خپل ځان مو هم نه دی پېژندلی د خپل ځان مو هم نه دی پېژندلی نو دې وجې نه الله دې په دې قوم رحم وکړي او د رحم امید مې ځکه نه ښکاري چې رحم په هغه قوم کېږي چې کوم قوم په خپل ځان په خپله رحم کړي کوم قوم چې په خپله په خپل ځان رحم نه یې کړی هغه قوم باندې د اسمان نه رحم نه کېږي نو عزیزانو ځان وپېژنئ عقل نه کار والی خدای تا سره وخت پیدا کوي خدای له وخت ورکوي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کوي یو خبره تاسو ته وکړم یو ښځه ده کونډه ده او 4 لوڼې دي سهار روزي ضمیر دا اجازت نه ورکوي چې زه چاته سوال وکړم بس وګرځي واپس لاړ شي په 4مه ورځ لاره کې یو مردار خر ولیدو سوچ یې وکړه چې مسله دا ده چې سړی د لوږې مړ کېږي هغه ته مرداره خوړل جایز دي راشه چې نن دې لوڼو ته دا د خره غوښې یو سمه او څه وخت به پې تېر شي یو سړی دی هغه حج ته روان چې حج ته روان دی نو هغه د ښځې نه پوښتنه وکړه چې دا څه کې خورې ویل ځه لار وهه ویل نه چې پوښتنه کوم ویل ځه کار کوه کار دې څه دی چې پوښتنه څه کار دې شته لکه هغه ورځ یو سړی
زه ناستم راواوړېد السلام علیکم سړک د هغه غاړې نه راواوړېد اسی جی یو تپوس مې کولو چې دا موجوده حکومت څنګه دی مال روانېږه ویل نه چې مال روانېږه بس لاړ دا هغه ورځو کې هغه تبلیغي اجتماع چې وه شیخ غوندې وم چې اجتماع نه نی راغلی ګناهګار نه شم بیا را واپس شوې دي هسې تپوس دا درته یم روانېږه که نه په دې سړک دې راکاږم کار دې څه دی ځه که زه درته ووایم چې داسې دی نو تاله به پې څه فایده ورسي او ستا دې پوښتنو سره کار څه دی زه چېرته الله الله کوه د دې پوښتنو نه په سبا مې چې کتو بیا راغی ما ته وې ستا په خبره مې سوچ وکړو واقعي ما بې ځایه پوښتنه کړې وه معافي غواړم معافیانې مې غواړم لار لنډه وه وخت کم دی کار ډېر دی دا هر منټ او هر ګړی د دې به قیمت ورکړې خدای ته دې خو وګورئ د ځان د جوړېدو دپاره چې په هسپتال کې سملې نو د ډاکټر او د دوایي قیمت ادا کې که نه قیمت یې ادا کوئ کمره که ونیسي قیمت یې ادا کې که نه چې دا ځان مې جوړ شي نو چې د بیمارۍ قیمت ادا کې او څومره زمانه د ستا ځان جوړ خدای ساتلی دی د دې به قیمت ادا کې چې دا غوږونه مې دومره کاله درته جوړ پیدا کړي د دې قیمت راکا دا سترګې مې درته جوړې دومره زمانه پیدا کړې وي قیمت یې راکا لاسونه دې جوړو قیمت یې راکا خپې دې جوړې وي قیمت یې راکا د دې به قیمت ورکې وخت کم دی او کار ډېر دی او د دې قیمت څه دی د دې قیمت دا دی چې هر وخت وایي چې الحمدلله هر وخت وایه سبحان الله هر وخت وایه استغفر الله ګناهونو معافي غواړه او چې کوم نعمت یې در باندې کړی دی د هغې شکر ادا کوه نو وخت کم دی ټایم پاس کولو له راشي چېرته چې بجلیګر ملا سره کښېنمه چې ټایم لار لنډه وه خانه دې خرابه شه تېرېږه تاسو پوه شوئ په خبره نن زمونږ اوقات ټول په دې تباه دي غلی ناستو صحیح غلی عادت کوي په دې چې هغه وایي چې الله یو ځله الله ویل د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی یو ځل الله ویل رب په دې عادت کوي غلی ناسته کینی جاړي به عمر له به جاړي لکه نوح علیه السلام قوم ته ویل چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې ټول عمر به م جړا څوک راټینګولی نه شي ټول عمر به جاړئ او تباه به یې نو هغه ښځې ته هغه سړی ورته وایي چې هسې تپوس کوئ لار لنډه وه وی بوډۍ پرېږدم دې نه چې حال دې نه ویلی ویل نه مې پرېږدی وی نه وی زه کونډه یم څلور لوڼه مې یتیمانې پاتې نن څلورمه ورځ ده چې زم نهره یم لوڼه مې نهري ټوله ورځ راوځم بار وګرځم هېڅ پیدا نه شي ضمیر اجازت نه راکوي چې چاته سوال وکړه نو نن مې خیال و چې دا د خره غوښې به یوسمه بېګاله به یې پخېږو په دې به شپه تېره هغه حاجي ورته وایي ځم سړی حج ته روان ویل ته څه کوې ما سره چې لاړ شې زما کور کې خو ستا د مېلمستیا څه شته ویل نه زم در سره او دا د مردارو غوښو ښکری به زه په سرومه بوډۍ ته به را سره اسې روانه خو به کوي داسې شیخانو خو به کوي چې سخا غوښو ښکری پر جامې مې پدې دي منګزارم جامې مې پدې دي دا پاکې جامې ښځې درته وینځلي او صاحبه
او 10 له دلته بګر می کړیو ځان اصول راشه په جماعت کې ودرې کې دا ټیټ پاس وارڅو کې دي خبره ده دغه کوا چې د ښاغو خوش کرای دی ور په سر کړی او بوډای سره روانه او د خلک درته ګوري مولانا رومنا شمس تبریز ورته ویل ما سره نشي ګرځیدل ګرځم مار څپریخ و ورشه شراب راوړه د بازار لاړو د شراب بوتل لاس کې نیولې ده په بازار کې را روان خلک له مولانا روم د شراب بوتل مولانا روم پروا ځکه چې هغه بل عالم کې ګرځېدو بیا بل نظام ته تللی غالیدانو عرض داو چې لونو ته ورسېدو لونه ورته دروازه کې ولاړ دي مور نن دې سره نه وړه ورته بچیا خوخه مې درته راوړې ډېرې مزیدار لونه خوشاله شو دا سړی حج ته روانو د سره 600 روپۍ وي دغه کې خیال وکړو چې دل بدستا ورت کې حج اکبر دل بدستا ورت کې حج اکبر 100,000 کعبه یک دل بهتر سلزره کعبونه تاویدونه دا د دې وګو دا خېټه ډکول دا د هغې نه زیات سوا 600 روپۍ غیله ورکړې او د حج تللی په ځای پرېښو واپس کور ته راغی حاجي ډکی ورته دعا کوي چې واجي صاحبه ته چې څه وخت کې مړ کېږي نو الله دې په دغه وخت کې د ایمان دولت نصیب کا دویمه جینۍ ورته وایي واجي صاحب ته چې مړ شي او په قبر کې دې کېږدي ملایکې درنه تپوس ته راشي نو داسې سوال جواب دې نصیب شه چې ځان په اخلاص کې درېمه ورته وایي چې واجي صاحبه د قیامت په ورځ چې د قبر نه راپاسې نو الله دې د پیغمبرانو په ټولي کې شمار کا اصل ورما ورته وایي چې واجي صاحب د قیامت په ورځ چې الله عدالت کې یو جناب محمد رسول الله شفاعت کوي نو په دغه ورځ باندې د الله دیدار او د جناب محمد رسول الله شفاعت دې نصیب شه دا دعا دې واپس کور ته راغی جان لاړ راغله حج وکړ د ته وایي په مکه کې را سره وې دا چل دی وایي زه نه یم تللی څنګه نه تللی مونږ سره وې مدینه کې را سره وې روضې مبارکې ته دې صلات و سلام وې دی وایي والله کتلی ما حج تاډو تلی نه یم اجیان ورته وایي تازه حاجي ظالمه دروغ ولې وې د شپې چې وده شو خوب ګوري په خوب کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بچیا غم مه کوه تا چې په کومه ورځ د هغه غریبو په خېټه کې د حج پیسې واچولې الله په همغه وخت ستا په شکل یو ملایکه پیدا کړه هغه ملایکه به تر قیامته پورې حجونه کوي او ثواب به خدای ستا په عملنامه کې لیکي نو دې ملګرو دې هغه ملایکه لیدلې د ستا په شکل ځکه تا سره جګړې عزیزانو غریب پروری دې ته وایي چا سره خکول دیته وي نن زمونږ د مړو خیراتونه وګوره د ژوندو خیراتونه وګوره ودونه وګوره هر څه د نمود او د نام او ناموس دپاره دي خدای دپاره نشته نادار دپاره نشته محتاج دپاره نشته نامه یې چې چېرته کېږي هلته ارځي راځئ صاحبه خیرات کې چې ګورې صاحبه هغه ورځ دلته ختم وزیران هم پکې راوځي که دا خیرات دی که وزیرستان دی نو حسینانو شرمېدلی ملک دی او مونږ شرمېدلی قوم یو څه به وایي او څه خادي بکان دي طایفه د عاشقانو رسم د بوتانو واړه دا دی لکه ستا د دې قوم مزاج داسې ګرځېدلی دی چې د دوی اصلاح دی دا سمیږي نه د سړي زامن کېږي اور شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد دیتا فولاد خنجری